أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. سورة بقرہ لمبے سپارہ اور 108 نمبر آیات مبارکہ. مخکې آیات کے اللہ رب العزت د یهودو د هغه اعتراض جواب کو چې دا دین او داسې کلام مونږ نه منو چې پای کې بعض آیاتونه منسوخ کیږي. الله رب العزت دا هغه جواب کو چې مونږ کله یو آیات منسوخ کو یا تاسو نه هیر کو نو یاد آگی پشان بل آیات و بل حکم نازل کو یاد آگے نہ بہتر نازل کو او ننسها نأتن بخیر منها یاد آگے نہ بہتر یو حکم بل نازل شی او مثلها یاد آگے پشان حکم نازل شی. اللہ رب العزت پدی آیاتنوں کی چکم ذکر شپدی کہ اللہ رب العزت د یهودو د یو بل سوال او د یو بل اعتراض داغه جواب کړی دی. مفسرین و دی شان نزول دو قسم شان نزول بیان کړی دی. معالم التنزیل فرمای د دې یو شان نزول داسې دی چې یهودیانو جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تا وی چې اذا الله رسوله دا پټیم ټیم باندې لګ لګ قرآن نازلیږي دا پکار داسې دا چې د حضرت موسی علیه السلام په شانتي په یو ځای باندې نازل شي نو موږ به ومنو. په یو ځای دا کلام الله ولې نازلیږي نه یو آیات او دو آیات او لګ لګ قرآن مجید نازلیږي په یو ځای نازل شي نو خبي. بعض مفسرین یو بل شان نزولم ذکر کړي. فرمای مشرکینو د مکی مکرمه او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کی آرزو کوي. فرمایل اذا الله رسوله چې مونږه تر هغه وخت پورې ستا خبره نه منو او د قرآن مجید حکمونه آیاتونه نه منو تر څو پورې چې مونږ فرشتي په خپل نظر سره وینینو. فرشتي وینینو، الله وینینو. چې الله وینو، فرشتي وینو، کم قرآن نازلی ملائک وینو نو مونږ به بیا ومنو. الله رب العزت دغه دوانو اعتراضونو یا د دوانو خبرو په جواب کې د آیات مبارکه دا نازل کړ. او الله رب ارشاد فرمایا ام تريدون آیات تاسو غواړئ ان تسالو چې سوالو کې رسولکم د خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم نا کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال شویو د موسی علیه السلام نا. الله رب العزت داو فرمایل څنګه د موسی علیه السلام نا خپل قوم سوال کړو او ویلو ارنا الله جهرتن چې مونږ الله په ښکاره باندې وینو نو علی به مونږ ایمان راوړو. دا قرنګ مشرکین مکه د قصې ویلو چې مونږ د الله په خپل زیارت کو فرشتي په خپل وینو چې قرآن نازل کو
او قرآن راوړو د الله آیاتونه راوړو نازل شو چې دا موږ په خپل وینو نو اله به ایمان راوړو. الله فرمایي ومن يتبدل الكفر او څوک چې بدل کی کفر لرا بالایمان په ایمان، چا چې کفر په ایمان باندې بدل فقد ضل سواء السبيل نو گمراه شو، فقد ضل نو گمراه شو سواء السبيل د نیغ لارې نه. چا چې ایمان پرېښودو کفر اختیار که نو خلق فرمائی دا گمراه شو بیلاری شو. مسلم شریف کی حدیث ذکر دی، فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو پیرا دا حج دا فرضیت تذکرہ وکړه چې الله رب العزت په مسلمانانو باندې حج فرض کړی دی. یو صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خدمت کې عرض وکړه دا الله رسوله حج په عمر کې څو پیری فرض دی؟ دا به څو پیری فرض دی؟ هر کال فرض دی؟ نبی علیہ السلام خاموشی اختیار کړه. بیا تپوس کو دا هر کال فرض دی؟ نبی علیہ السلام بیا خاموشی اختیار کړه. په دریم ځل بیا تپوس کو وی دا هر کال فرض دی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پای باندې خاموشی اختیار کړه. بیا او فرمایل کما او کړی وی چې او هر کال فرض دی، دا حج بیا هر کال فرض او بیا به تاسو مسلمانانو ته امت مسلمانانو ته بیا ګرانه وه. دې وجې نه بې ځایه تپوسونه او سوالونه مه کوئ، بې ځایه تپوسونه او سوالونه مه کوئ. یو خو دا په هغه وخت کې وه چې کله شریعت نازلېده، احکامات راتله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وینا دا د شریعت حصہ وه. اب کومه وینا وکړه، کومه خبره به وکړه، اب د شریعت حصہ وه. بعضې کارونه به فرض وو، بعضې به سنت وو، بعضې به مستحبات ګرځېدل. په دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سوالونه تپوسونه مه کوئ. او یو عام زموږ په دور کې زموږ دپاره څه حکم دی چې بې ځایه تپوسونه نه دي پکار. یاره دا به څنګه شي او دا به څنګه. بعضې خلک فضول سوالونه غوندې کوي، فضول سوالونه اکثر تاسو روزانه بعضې اورئ. پلانکي ځای کې یو ځای دی، یو ځنګل دی، یو زنانه پکې مړه ده، دا به مسلمان وي که کافره به دې سره به څه کوو؟ خلک داسې فضول غوندې کې سوالونه کوي، نه به حقیقت کې دا راځي، نه به چېرته داسې شوي او نه به وشي، خو خلک هسې ځان نه سوالونه جوړوي. نو داسې فضول سوالونه جوړول او فضول سوالونه کول نه دي پکار چې شریعت د دایرې نه بار کیږي. الله فرمایي ام تريدون تاسو غواړئ ان تسألوا چې سوال وکړئ رسولکم د خپل رسول صلی الله علیه وسلم نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوال شوی د موسی علیه السلام نه من قبل د دې نه وړاندې مخکې موسی علیه السلام پیغمبرو د هغه نه سوال شوی. نو آیا تاسو هم دغسې سوال کوئ؟ ومن يتبدل الكفر بالایمان او څوک چې بدل کی کفر په ایمان باندې